بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 27 نمبر سبق ته 20 نمبر او الدرس الخامس پنځم درس تمرین شروع دی. په تمرین کې ونن ان شاء الله زموږ اخیری جملې را په اردو کې را کړې دی د دې عربي ولیکي. نو دریم نمبر سوال به ان شاء الله نن موږ حل کوو. زموږ تمرین به ختم شي بیا به ان شاء الله الدرس السادس شروع کوو د دینه پس. خجی مونږ له په اردو کې جمله را کړې ده میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں. میں معنی ده ز او مسلمان ہوں مسلمان یم. ز مسلمان یم. میں مسلمان ہوں ز مسلمان یم. نو ز د پاره په عربی کې انا استعمالیږي. انا او مسلمان یم د پاره مسلمون راځي. انا مسلمون ز مسلمان یم. انا مسلمون ز مسلمان یم. میں مسلمان ہوں. انا مسلمون انا ز مسلمن مسلمان یم. انا مسلمن ز مسلمان یم. اسلام میرا دین ہے. میرا میرے میری دې ته په پښتو کې موږ وایو زما او زما دپاره په عربی کې دا یا ضمیر متکلم استعمالیږي. دا یا ضمیر د متکلم استعمالیږي او د دې معنی ده زما. نو ګورئ دین ته وایي چې ته وایې زما دین نو دینی زما دین. قلم ته وایي چې ته وایې زما قلم نو دا یا ورسره ولګوه قلمی زما قلم. نو ګورئ اسلام میرا دین ہے. اسلام زما دین دے. اسلام زما دین دے. نو اسلام دپاره به ته ولیکې الاسلامو دین ته وایي او زما دین دینی زما دین دے. دینی زما دین دے. الاسلامو اسلام میرا دین ہے. زما دین دے. نو زما دپاره یا ضمیر متکلم استعمالیږي او دین ته وایي. الاسلامو اسلام دپاره الاسلامو راغی او زما میرا دین نو هغې دپاره دین ته وایي او دا یا معنی ده زما. نو الاسلامو دینی اسلام زما دین دی. اسلام زما دین دی. نو د دې یا متکلم معنی به اول کې او د هغې نه مخکې چې کوم اسم ورسره لګېدلی هغه معنی به وروستو کې. دینی زما دین. قلمی زما قلم. اول به د زما معنی کې بیا به وروستو د قلم معنی کې معنی به یې داسې کې ښه خجی دغه شان کتاب ته وایي او چې ته وایې زما کتاب نو یا ورسره ولګوه. ٹھیک شوه کتابي زما کتاب. ٹھیک شوه نو په عربی کې مونږ داسې لیکو او په پښتو کې به بیا د دې مونږ ترجمه داسې کوو یا په اردو کې داسې. دا زما به مخکې کې او دا قلم به وروستو کې. زما قلم. کتابي نو مونږ به معنی داسې کوو ښه داسې. دا چې کوم وروستو دی یا متکلم د هغه معنی به مخکې کوو او چې دا کوم شروع کې ورسره اسم دی د معنی به وروستو کوو. کتابي معنی ده زما د یا معنی ده زما او د کتاب معنی ده کتاب زما کتاب. دغه شان ګورئ قلب زړه ته وایي. قلب زړه ته وایي او چې ته وایې زما زړه نو هغې سره یا ضمیر متکلم ولګوه. قلبی خدا یا ځان نه مخکې زیر غواړي. ګورئ که د دې یا نه مخکې دو پیشي که دو زبري که هر څه یي که نه نو هغه به ختموي. دا به ده بس د دې یا وایي زما نه مخکې د زیر وي بس مخکې حرف باندې دی زیر وي نو د دې یا نه مخکې دا با ده نو په ده باندې اصل کې دا دو پیش و. دا د یا د وجې نه دا دو پیش ختم شو او د دې یا د وجې په دې با باندې دا زیر راغی. نو قلبي معنی ده زما زړه. نو دا زما معنی به دا یا معنی به مخکې کې او د دې قلب معنی به وروستو کې. نو قلبي معنی ده زما زړه. دې طریقې سره به موږ معنی کوو. نو اسلام میرا دین ہے. اسلام زما دین دی. نو ته به وایې الاسلامو دینی. الاسلامو اسلام دینی زما دین دی. د یا متکلم معنی به مخکې کې د دین معنی به وروستو کې. اوس وایي قرآن میری کتاب ہے. قرآن میری معنی ده زما او کتاب دے. قرآن زما کتاب دے. اردو کې وایي قرآن میری کتاب ہے او په عربی کې به موږ ولیکو د قرآن دپاره به موږ ولیکو القرآنو او کتاب ته وایي او یا ضمیر ورسره ولګوو نو یا معنی ده زما. کتابی زما کتاب. ٹھیک شوه آپ معنی ده ته
ته آپ معنا ده ته میرے معنا ده زما دوست ته وایي ملګري ته وایي آپ میرے دوست ہیں ته زما ملګری یې ته زما ملګری یې نو آپ دپاره ته دپاره انته راځي انته او که مؤنث یې هغې ته به وایي انتي ټیک شوه انته ته سړي ته وایي ته انته ته صدیقی صدیق دوست ته وایي او چې یا ورسره ولګې نو زما دوست صدیقی زما دوست صدیقی زما دوست انت صدیقی ته زما ملګری انت ته صدیقی زما ملګری یې انت ته صدیقی زما ملګری یې वो मेरे उस्ताद है वो माना र हागा मेरे माना र زما استاذ ته وایي वो मेरे استاذ है هاغه زما استاد دی لږ فاصله کې ته یو سړی ولاړ دی نو دغه کس وایي طالب وایي هاغه زما استاد دی کس ته اشاره وکړي هاغه زما استاد دی نو چې لږ فاصله کې درنه لرې وي چې نږدې درته وي هغه ته به هاذا وي چې لږ لرې وي که نه لږ لرې وي نو هغه دپاره به زا کوې او چې ډېر لرې وي هغه دپاره به زالې کوې ٹھیک شو نو زا کرے دا مطلب دا دی چې دا درمیانه رانه فاصله کې دی نه را سره ډېر نږدې دی او نه رانه ډېر لرې دی درمیانه فاصله کې دی نو زاکه استاذ ته وایي او یا چې ورسره ولګې نو زما استازي زما استاذ زاکه استازي هغه زما استاذ دی زاکه هغه استازي زما استاذ دی ٹھیک شو بیا وایي پاکستان میرا ملک ہے پاکستان دی میرا معنا ده زما او ملک ته وایي نو پاکستان زما ملک ته پاکستان میرا ملک ہے دغه شان افغانستان میرا ملک ہے دغه شان بنگلادیش میرا ملک ہے څوک چې کم ملک کې اوسیږي نو هغه به ځان لپاره هماغه ملک د لفظ استعمالوي دغه ملک نوم به استعمالوي نو پاکستان میرا ملک ہے پاکستان زما ملک ته پاکستان زما میرا معنا ده زما او ملک ته وایي نو ته به د پاکستان لپاره ولیکې الپاکستانو پی نه ده پی دا درې ټکو والا چې څنګه دلته موږ په اردو یا پښتو کې لیکو دا په عربۍ کې نشته نو د هغه پی په ځای بي استعمالیږي اوس پېښور دی پېښور نو پېښور په ځای به بیشاور استعمالیږي نو الپاکستانو دولت ملک ته وایي دولتون معنا ده ملک دولتون معنا ده ملک ته وایي ملک چې کوم ملک کې اوسیږي هغه ملک ته دولت وایي ٹھیک شو اوس وی زما ملک نو دی دولتون سره به یا ضمیر ولګي نو دا یا چې د ځان نه مخکې پیش نه مني دا به ختم کي دا به زیر شي نو دولتي او دا یا چې دا به اوږده یا کې داسې دا اوږدم تا کړه نو دولتي ٹھیک شو نو الپاکستانو دولتي معنا زما ملک ته زما ملک دولتي ملک ته ملک وای دولت وای دولت او زما ملک دولتي زما ملک دولتي زما ملک الپاکستانو دولتي پاکستان زما ملک ته الافغانستانو دولتي افغانستان زما ملک ته الهند دولتي هندوستان زما ملک ته ٹھیک شو یہ میرا مدرسہ ہے یہ مانا دا دیسی ورسره دی یہ میرا مدرسہ ہے دا زما مدرسہ دا نو مدرسہ مؤنث سره غیر پر به هذه اسم اشاره راوړي نو هذه دا مدرستی زما مدرسه دا مدرستون مدرسې ته وایي او زما مدرسه نو یا به ورسره ولګي مدرستی زما مدرسه یہ میرا مدرسہ ہے دا زما مدرسه ده هذه مدرستی اوس وایي वो لرې ته وایي لرې هاغه میرا زما کمرې ته وایي کوټې ته وایي ٹھیک شو वो میرا کمره ہے هاغه زما کمره ده वो میرا کمره ہے هاغه زما کمره ده نو کمره په عربۍ کې مؤنث ته غرفتون ورته وایي غرفه دا غرفه لفظ ورله استعمالیږي دا دی غرفتون اخره کې ګول تا ده غرفه نو چې کله دا مؤنث ته نو دې لپاره به مونږ د لرې اشارې لپاره بیا مونږ تلکه وایو تلکه هاغه نو اوس وایي وہ میرا کمره ہے هاغه زما کمره ده نو هاغه لپاره تلکه راغی تلکه معنا ده هاغه او غرفه کمرې ته وایي او زما کمره غرفتي یا ورسره ولګوه نو تلکه غرفتي هاغه زما کمره ده تلکه غرفتي هاغه زما کمره ده کراچی میرا شہر ہے
شهر ته خار مونږ ورته خار وایو، اردو کې ورته شهر وایي، او په عربی کې ورته بلد وایي. بلد خار ته وایي، مونږ ورته خار وایو او په اردو کې ورته شهر وایي او په عربی کې ورته بلد وایي. نو وایي کراچی میرا شهر ہے، کراچۍ زما خار دی، کراچۍ زما خار دی. نو الکراتشی کراچۍ بلد ملک ته وایي او زما بلد خار ته وایي او زما خار، نو هغې سره به یا ولګي بلدي زما خار، بلد خار بلدي زما خار، بلد خار بلدي زما خار. الکراتشی بلدی کراچۍ زما خار دی، الکراتشی بلدی کراچی میرا شهر ہے. ٹھیک شوه. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. په دې کې مونږ دا اردو جملې راکړې وي، د هغې عربي مو لګېله. انا مسلمون، زه مسلمان یم. الاسلام دینی، اسلام زما دین دی. القرآن کتابی، قرآن زما کتاب دی. انت صدیقی، ته زما ملګری یې. ذاکا استازی، هغه زما استاز دی. الپاکستان دولتی، پاکستان زما ملک دی. هذه مدرستی، دا زما مدرسه ده. تلک غرفتی، هغه زما کمره ده. الکراتشی بلدی، کراچۍ زما خار دی. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.